مسلمان ته په ځای د دې باندې چې د کافر په خلاف لاس کې ټوپک پورته کی اسلحه اوچته کی د اسلام جنډه ونیسي په ځای د هغې راته ټچ موبایل راکړی دا به سنبالو که نه تصویر رانه واغستې د خدای کلام یې رانه واغسته د خدای یرم د زړه نه وویستې شوه بهترین شغل یې راکړی دی بس لاس کې نن عیاشي شته که نه یاره په موبایل کې بس موږ یو پوسټ وکړو زړه مو خوشحاله چې امام د یهودو په خلاف غټ جهاد وکړو صرف مې ولیکل چې یهود یا چې کوم دی اسرائیل ټیرورسټ او یا دی دهشتګرد جهاد اوس تر موبایله پورې خاص شو زمونږ استادو جهاد صرف دومره حد له وګرځېدو چې په موبایل کې صرف یو پوسټ وکړو مو خوشحاله بس موږ جهاد نن مسلمان د جهاد په میدان کې کلک مضبوط ولاړ وي نه د یهودو څه مجالو والله العظیم د اسلام تاریخ نن هم په دې ګواه دی او په دې خبره فخر کوي تاسو یاد ساتئ دا خبره چې یهود او نصارا مشرکان د دنیا تمام کافران مسلمان له په میدان د جهاد کې ماته نشي ورکولی بالکل نشي د مسلمان جذبه الله تبارک وتعالى مسلمان سره وعده دا کړی ده الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته وایي چې تاسو وانتم الاعلون تاسو په بری تاسو به اوچتی تاسو به کامیاب یې تاسو به غالب یې د مسلمان سره چې د په صداقت باندې روزي د ایمان د جذبې سره روزي زما د رب وعده ور سره دا چې غالب بتی زما نصر تا سره دی زما امداد تا سره دی دا نن چې مسلمان ذلیل دی مونږ د اسلام عظیمه فریضه تر کړې ده د کافر په خلاف ولې به بیت المقدس د یهودو قبضې ته نن نځي ولې به اسرائیل په بیت المقدس کې د مسلمانانو د پاکي وینې نه تویي ولې به د تورسرې نه کونډې کوي مونږ تاسې ناست یو د هغې ملک دی فلسطین دی پروا مو پرې نشته د چا په زړه کې په صحیح معنا کې والله که درد ښکارېږي د اسلام اولینه قبله ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څو میاشتې ورته منځونه کړي د دې قبلې د اسلام په خاطر باندې د صحابه وینې توی شوي دي د عمر فاروق صاحب دور خلافه وګوره صحابه چې کله میدان د محضر د جهاد دا فراخه شو او دا سریه او دا جهادونو ته به د لښکر لېږلي څومره صحابه شهیدان شوي دي د دې بیت المقدس په خاطر باندې نن د مسلمان په زړه کې د اهمیت د بیت المقدس نه ښکاري تاسو وګورئ د بیت المقدس په خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب او سلطان نور الدین زنگی رحمت الله تعالی علیهما د دې بیت المقدس په خاطر څومره قربانۍ ورکړي دي څومره بېشماره مسلمانان شهیدان شوي دي څومره وینې توی کړي دي د دې د حفاظت په خاطر باندې نن موږ په لهو او لعب کې ډوب یو مسلمان ته په ځای د دې باندې چې د کافر په خلاف لاس کې ټوپک پورته کی اسلحه اوچته کی د اسلام جنډه ونیسي په ځای د هغې راته ټچ موبایل راکړی دا به سنبالو که نه تصویر رانه واغستې د خدای کلام یې رانه واغسته د خدای یرم د زړه نه وویستې شوه بهترین شغل یې راکړی دی بس لاس کې نن عیاشي شته که نه یاره په موبایل کې بس موږ یو پوسټ وکړو زړه مو خوشحاله چې امام د یهودو په خلاف غټ جهاد وکړو صرف مې ولیکل چې یهود یا چې کوم دی اسرائیل ټیرورسټ او یا دی دهشتګرد دي ما غټ جهاد کړی دی زموږ جهاد اوس تر موبایله پورې خاص شو زمونږ استادو جهاد صرف دومره حد له وګرځېدو چې په موبایل کې صرف یو پوسټ وکړو مو خوشحاله بس موږ جهاد کړی دی په دې باندې موږ نازېږو چې د اسرائیل په خلاف ما څومره دومره ویل چې دا ټیرورسټ دي عجیبه خبره ده د مسلمان د شان سره نن دا خبرې ښایي نن هغه بیت المقدس چې د هغې په خاطر د الله تبارک وتعالی د دې نیکانو بندګانو د بېشماره صحابو د بېشماره اولیاو د بېشماره مجاهدینو وینې توی شوي دي نن هغه بیت المقدس څومره عظیمه بې حرمتي په هغې کې د یهودو د لاسه کېږي اسرائیل څوک دی یهود دي